مسلمانانو دا کم میدان تاسو ته ښکاري دا جنگ بدر دی، یعنی په دې کې جنگ شوی او په 2مه هجري کې د اسلام لا اولنی چې کوم جنگ شوی دی جناب هغه دا میدان دی. تاسو وینئ که نه د کتاب مطابق تاسو ته وړه وړه هسټري بیانوم. نبي علیه الصلاة والسلام سره 313 کسان 313 314 او کافران چې کوم هغه 1000 او ورسره 200 آسونه وغیره داسې اوښانو د هر یو سره تورې وغیره زغرې هر یو شی برابر او صحابو سره څه 7 اوښانو لږ بږ داسې 200 آسونه او بیخي چا سره ډانګونه وغیره خپل بخپې دې میدان ته رارسېدلي. حالانکې موږ په ښایسته ګاډي کې غالبا 2 غنټې کې راورسېدو لږ بږ. نبي علیه الصلاة والسلام راغلی په دې میدان کې. تاسو ته ښکاري دا میدان که نه ګورئ غیر چې کوم غیر یعنی د ابوجهل چې کوم فوجو 1000 کسان هغوی چونکې مخکې رارسېدلي وو هغوی هغه ځایونه نیولي وو هغه ځایونه بره ځایونه نه دي غرونو تاسو ته ښکاري مولانا صاحب دغه غرونو ته لږ نږدې کړه دغه ځایونه هغوی نیولي وو. صحیح شو. مسلمانان چونکې بیا لږ وروسته راورسېدل نو مسلمانانو د دې خوا نیزې ونیو دا کوم تاسو دا کور ښکاري د هغې خوا علاقه چونکې ډېر غټ نیټورک دی لږ سپیس به پکې پرېږدو. صحیح نه. دې سیټ ته چې کوم ځای و که نه دلته شګې وې شګې نو په شګو کې ګرځېدل دا ډېره ګرانې. نو نبي علیه الصلاة والسلام او صحابه دې کې پاړه واچو او کافران چې کوم هغوی هغه بره ځای لیدلی و بره ځای لیدلی و هغه ځای کې ناست و هغه ځای ډېر پچوته و. الله جل شانو باران وکړو صحابو ته اوبه برابر شوې او هغه ځای کې خو اوبه ودرېدې نه ټولې بیا لاندې راټېدلي وو. تاسو ته چې هغه یو غر ښکاري هغه غر تاسو راواړوئ هغه غر الله اکبر کبیره. دا ګورئ مسلمانانو اخوا دې خوا میدان نه دی په دې میدان کې جبرئیل علیه الصلاة والسلام د 1000 فرشتو سره راغلی او جنګېدلی دی. دا هغه میدان دی. هغه غر چې تاسو کوم ولیدو که نه دلته عربو مطابق هغې وایي هغه غر باندې همیشه دغه سرې خاورې پرتي تاسو دا ویني سرې خاورې پرتي. ولې په دغه ځای باندې جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغلی و د 1000 فرشتو سره راغلی و او دا دغه نه شیطان د یو علاقې د یو بابا په شکل د ابوجهل لاس نیولی او را روانو سره او دا کم دا غرون چې تاسو وینئ که نه نو چې دا کم غرونه د دې علاقې یا نور چې کم مشرکان او جنګ یې نشو کولی هغوی بره خېتلي او وی الله 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 چې نن به دا غیر د مسلمانانو سره څه کوي. هغه بابا ابوجهل دا لاس یې نیولی و داسې او وی ورته جنابو وایي ګورئ دا مسلمانانو باندې تورې مه استعمالوئ تورې د نیام نه مه راوباسئ دا یو څو کسان دي یو بل پسې وتړئ الله الله. خو چې کله په هغه غر باندې جبرئیل علیه الصلاة والسلام راکوږ شو هغه غر چې تاسو ته ښکاري که نه او یو دوړه شوه داسې دوړه شوه یو ګرد و غبار د ځمکې نه چوت شو نو هغو شیطان هغو پېژندو جبرئیل علیه الصلاة والسلام هغو ډېره غټه عبادت کړو. تاسو دا دوړه وینئ که نه دا یقینا قسم دی چې ډېر خوند کوي. څنګه دا شګه هوا سره وشتېږي هغه شګه داسې پرته مسلسل او شګه هغه پرته ده ښه ده. ګوره هغه غر باندې تاسو وګورئ که نه په دغې فرشتې راغلي دي نو جناب وایي دغه شګې کالو سر دغه ځای کې پرتې الله. نو خبره مې کوله چې کله دې میدان ته حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغلی د 1000 فرشتو سره او الله بیا تسلي ورکړي 3000 درلې الله جل شانه به تسلیانې ورکولې. نبي علیه الصلاة والسلام چې زه د سره یم نو جناب چې کله هغه شیطان د بوډا په شکل کې د ابوجهل لاس نیولی و که نه نو چې کله جبرئیل علیه الصلاة والسلام ولیدو دا خو انسانان خو لیدونکي نه دي که نه خو لیدو نو د ابوجهل دا لاس یې پرېښود او په شا باندې شو. ابوجهل ورته وایي اشنا چېرته دی هغه ورته وایي اني ارا ما لا ترى چې څه زینم که نه هغه تاسو نه وینئ. ولې جبرئیل علیه الصلاة والسلام د فرشتو سره راغلی الله اکبر کبیره. نو جناب دا چې دا کم میدان تاسو ته ښکاري که نه په دې باندې د اسلام لا اولنی جنګ شوی دی جناب. او ګوره یو د یو معجزه خبره دا ده که نه چې ګیر چاپېره څومره علاقې دا ټولې خړې دي خړې یعنی سره سره غرونه دي او په کوم ځای چې دا جنګ شوی دی که نه دا کافي غټه علاقه ده دا ټوله ماشاءالله تکه شنه پرته ده. نو جناب کله چې جنګ شروع کېدو که نه صحابه دې سیټ ته دي او کافران هغه سیټ ته دي. نو د جنګ نه مخکې به یو مقابله کېده مبارزه او مقابله کېدله نو عتبه او شیبه او ولید دا هغه سیټ ته راووتله او نبي علیه الصلاة والسلام د دې سیټ نه یو 3 انصار ورپاسول. کله چې هغوی راغله خپل منځ کې نږدې شو نو عتبه خو چونکې دا ډېر غټ مشرک و ځان ته سوي وایي څوک یې تاسو هغې ورته موږ انصار یو ځئ انصار راپسې مه راځئ یا محمد اخرج الینا اطفاءنا ای محمد مونږ له زمونږ د ټکرې خلک را میدان ته کا یعنی زمونږ چې کوم د مکې خلک دی هغه راته را میدان ته کا. نو نبي علیه الصلاة والسلام حمزه ته وایي وځه علي صاحب ته وایي وځه دا درې واړه راووتل او په دغه میدان کې جناب دوی یو بل ته مخامخ شو
نو ابو عبیده رضی الله تعالی غالبا هغه په کې لږ شانتي زخمی شو بیا ته شهادت میلاو شو وغیرہ خبرې په کې نور هم شته او حمزه صاحب او علي صاحب الله جل شانو ولا فتح ورکړه دا غینه پس بیا جنگ سٹارټ شو او په دې میدان مړه بسې دې غرون ته صرف په دې نظر وګوري کنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تکتلی بس یا دا میدان دا زیاده یا هغه زیاده یا هغه زیاده دا ټول غرونه مولانا دا ټول غرونه راوړو دا کوم چې دا غرونه دي دا هغه غرونه دي کنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تکتلی دي په دغه نظر ته صرف وګوري نو غرض مې دا دی چې په دې کې بیا جنگ وشو او کافرانو ته ډېره غټه ماته میلاو او یا چې کم کافران دي هغه مردار کړه قتل کړه او یا صحابه ونیول د هغې بیا پیسې وغیره واخیستې نو جنابو دا چې کوم میدان دی ډېر مبارک میدان دی په دې کې د اسلام ډېر لوی غزا شوې جنګ بدر چې ورته مونږ تاسو وایو هر کله چې عمرې له راشئ نو دې ځای وزټ تاسو وکئ دې نه پس په تاسو سره انشاءالله کم چې د جنګ بدر کم شهدا دي کم ځای کې دفن دي هغه به تخایو او دا مسجد عریش دی جناب تاسو چې دا کم جومات ښکاري که نه مسجد دا مسجد عریش دی یعنی میدان هغه میدان دی هغه ځای او نبی علیه السلام کې یو خیمه برابر شوې وه نبی علیه السلام ټوله شپه دعاګانې غوښتې ابو بکر رضی الله عنه راغلی فاخذ ابو بکر بیده نبی علیه السلام لاس یې ولیدو ویني داسې وایي د الله رسوله بس کا بس د الله امداد رالی الله اکبر کبیره نو دا چې دا کوم جومات تاسو ته ښکار دا سپین جومات که دا مسجد عریش دی دلته نبی علیه السلام دپاره صحابو داسې خیمه او داسې چش شانې ساز کړی نبی علیه السلام به دلته دعا غوښتله او دې خو راوړه مولانا صاحب او دا چې دا کوم تاسو ته ښکاري دا پوره میدان دی هغه غر چې کوم دی هغه شګې چې پې پرتې دي په دې فرشتې راغلي کافران هغه ځای کې ناستو او صحابه په دې ځای کې ناستو او دې ځای کې بیا کافرانو ته څه ده ماته میلاو شوې ده نو الله دې به زمونږ د دغې خلکو سره څه وکړي یقین وکړه بس حشر وکړي د قیامت په میدان بس زموږ به دغه دعا وایي الله مراته خوشحاله ساتي